बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद दरबा कोम ज़मा टोल नौखार ज़िले मशरान सियासियान मजहबी गुंदुना टोल बखई। जी बिल्कुल ज़ द अमन जरगे कोऑर्डिनेटर ज़िला नौखार अबिद सुल्तान तासु मुखातिब यमा। जी मा उस यौ वीडियो कता दर शके पसीमा बांधे दा दलता स कब्जा ग्रुफ्त आरिफ लेकत और गुलाब जुएद असद दा दी दغه ځای څه کسان دي د هغې نه یو 10 کنال ځای یو قبضه کړی دی او 2 کناله بل دی. هغې کې موږ بله ورځ قبضه چې کوم کسان راغلي وو نو هغه هغه ځای د هغې و او دوی قبضه کړی دی. د هغې نه علاوه هغې کې بیا پولیس وغیره راله، هغې کې جرګې لپاره 5 تاریخ وټاکلی شو او زه دوی ټول د رشکې ولس ته خصوصي د میسیج ورکوم چې مهرباني وکړئ راپاسئ. د رشکې ډېر عزتداره او ډېر مخلصه خلک چې کوم دي هغې د دې قبضه مافیا د خلکو نه تنګ دي، د دې نه ځمکې قبضه کړي دي. نو مهرباني وکړئ د رشکې ولس ته زه یو پیره بیا دا میسیج ورکوم چې د منشیات فروشو خلاف، د قبضه مافیا خلاف، د سودخورو خلاف، دا کومه جنسي درندګي چې روانه ده، مهرباني وکړئ د دې لپاره راپاسئ، د دې مخنیوی وکړئ او د امن جرګې سات ورکړئ چې د دې ګندو خلکو نه، د دې قبضه مافیا نه د عزتداره خلک چې کوم دي خلاص شي، دې ته بچ شي. ځکه که موږ غلی کېږو په دې خبرو نو دوی به رسته رضه ګرمیږي به او مطلب دا دی ځایونه به قبضه کوي او موږ به پرې خاموشه یو. زه یو پیره بیا تاسو ته دا وایم چې مهرباني وکړئ دې څیز باندې راپاسئ. د هغې نه علاوه دې ځمکه کې چې دا دوی اوس کوم احتجاج کړی دا 2-3 ماشومان یې راغونډ کړي دي. اوسه پورې خو موږ دې ډیټیل ته نه تلو، خو ډیټیل ته به وځو به بهرحال. او دوی سره هیڅ قسمه ثبوت نشته دی، دوی سره سټام هم نشته، سټام انتقال او رجسټري دا خو ډېرې لویې خبرې دي. ابا انشاءالله د رشکې د ولس عمر څه وویني، دا ټول انتظامیه به یې وویني او دا ټول نوخار ضلع به یې وویني چې عارف لیکت او د ګلاب زوی اسد دا قبضه مافیا ني. نو زه به د امن جرګې نه استعفا ورکم او چې کومو خلکو نه ځمکې قبضه کړي دي هغې ته هم زه دا میسیج ورکوم چې راشئ امن جرګې ته اپلیکیشن ورکړئ، درخواست ورکړئ چې هغې ستاسو سپورټ وکړي. اور اس فکر مه کوئ، امان جرګه به تاسو سره په هر پلیټفارم او په هر ځای کې به تاسو سپورټ کوي انشاءالله. او مهرباني وکړئ ریکویسټ درته کوم چې راپاسئ، د رشکې ولس ته وایم چې راپاسئ، که سیاسي پارټو واله دي او که مذهبي پارټو واله دي، مهرباني وکړئ دا راپاسئ، دا ټیم دی او په دې کې به انشاءالله زموږ د کلي او د ولسو ته تحفظ میلاویږي او زموږ په کلي او په علاقه کې او په ضلع کې به امن راولي انشاءالله. امن جرګه زنده باد.